حدیث کی راځي سهل بن سعد رضي الله عنه ويلتقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین سره په غزوه کې مخامخ شو، غزا و جنگ. فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم. نبی د جنگ نه بعد جنگ وکړو، دغه نه بعد هر یو قوم خپل عسكر ته واپس لاړ. وفي المسلمين رجل، ابو دي مسلمانانو کې وسړو لا يدعو من المشركين شاذ ولا فاذ. او دې وسړو په دي مسلمانانو کې چې د مشرکین کې هیڅ کې نه پرې خو ده الا تبع فضربها بسيف. چې څوک مشرک وته مخ ته ورغله بس هغه په خپل تور باندې ټوکړي کړي. دوه ضروري انسان. نو دي صحابه خپل منځ کې خبرې کولې، یا رسول الله ما اجزا احد ما اجزا فلان. یا رسول الله دې پلاني چې څنګه عمل کړي دي چې نه کړي. څوک یادو دغه کس یادو چې دا مشرکین وجري. یا رسول الله دې دغه شان عمل به چې نه کړي. رسول الله انه من اهل النار، ده جهنمي. دي بعضو کسانو بکیو اینا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار. یا رسول الله بیا به مونږ جنتی څوک ته جدي جهنمي دي. دغه دې عمل ته وګوره، دغه دې جهاد ته وګوره، دغه دې جنگ ته وګوره، ته یې جهنمي. یو کس په دې رسول الله په مرګرو کوي چې زبر دې سړي سره ګرځم چې لګي شي چې رسول الله دې جهنمي. ظاهر کې خدای عمل ټول جنتیانو دغه جو سره ګرځیدم نو حتى جرح تدریج به موقع باندې د زخمی شو. دا زخم په ډیر زیات شو، د صبر نشو کولای. فاستعجل الموت. نو بس په دې مرګ باندې تادیو کړو، د خپل توره د توري چې کوم موټه ده په دې ځمکه لاندې کې خو د سوکې براوه او په دې باندې د پاسه سملاس او ځان یې سکو ځان یې مړ کو فقتل نفسه. نو دا کس پر رسول الله بصیراغه وی اشهد انك رسول الله. زګ وی ورکوم چې ته پرشته پیغمبر. رسول الله وما ذاك ولسی جله نغو دا خبر بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو اته چې جهنمی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. یو سړی به د جنتیانو عمل کوي، خدا به د جنتیانو ښکاری دی خلکو ته، یعنی په باطن کې بدن نه سچلی سمرز به بده کی. و انه لمن اهل النار و ده جهنمی. ایو سړی به دې عمل کې چې هغه په ظاهر کې جهنميان وي، خدای به سي دیو جنتی. به رسول صلی الله علیه وسلم په روایت کې سردار ازي انما الاعمال بالخواتيم. یعنی عمل هغه عمل حسابي کوم چې په اخري وخت کې هغه ځاله. اوس مثال کې وسړی بد عمل انسان دی، توبه ویسته نیک عمل شروع کړو، په دغه باندې مړ شو. نو دا بد عملی ته پوښتنه کی نه خدای الله سبحانه وتعالى او بخل. نو اعتبار د اخر خاتمه له چې د بنی کمال باندې یو څل ډیر ښه عمل کوي، په اخري وخت کې ګډوډ شو، عقیده د شرک شو، نور بدعت او خرافات باندې سر شو، په دغه باندې مړ شو. نو دې کې اعتبار بسر باري اولنی ژوند لپاره کې دویم لپاره اخرنی ژوند لپاره به اعتباري دغه حسابي. الله سبحانه وتعالى زمونږ اخر خاتمه روږي.